الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. اللهم صل عزتمن مسلمانان روح دا الله جل جلاله بندگی مسلسل دا د بعضې ورځو سره د میاشتو سره او د وختونو سره خاص نه ده. انسان ژوند په دنیا کې ډېر لږ دی. په دې قلیل او لږ ژوند کې به دی د الله جل جلاله بندگی کوي. بعضې وختونه بعضې ورځې شپې داسې چې هغې کې ماحول د بندګۍ لپاره سازګار او سړی په اسانه د ګناه نه بچ کېدی شي او نیک اعمال کولی شي. لکه د رمضان مبارک میاشت بعضې ځایونه داسې چې په هغه ځایونو کې ګناه ترک کول آسان وي او نیکي کول آسان وي، لکه جوماتونه، حرم شریف، رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات، مسجد نبوي، مدینه منوره، مکه مکرمه، داسې ځایونه دي چې هلته ګناه پرېښول آسان وي. لیکن کله داسې وي چې سړی غلط ماحول او معاشرې ته لاړ شي، هلته بیا شیطان دا کوشش کوي چې دا سړی ګمراه کړي. بعضې ملګرو ما ته وویل چې دا څه وجه ده چې روژه تېره شوه، اوس په کوژه کې د سحر په جمع کې شرکت دا ګران او سره ده احتیاطه کله سړی خوب پې غالب شي دی پاتې شي. ما ورته ویل چې دغه وخت کې شیطان د مسلمان په دې ګټه باندې دی چې کومه روژه کې کړې دی په هغې باندې دی سخت خفه دی، د هغه په زړه چاودی دی. دی وایي چې دا کړي نفع او ګټه د نیکو اعمالو په شکل کې مسلمان کومه کړې ده چې دا پې زه ګنډېر کړم او دا ضایع شي او دی بیا په ګناه کې مبتلا کړم. نو چې څنګه د رمضان مبارک میاشت تېره شوه، بیا بعضې وروڼه خو څرګند په ګناه کې مبتلا شي. داسې ځایونه، داسې مقامات، داسې حرکات، داسې افعال، داسې اعمال ته صادر شي چې د هغې نه شیطان هم شرمېږي. دا کوشش وي د شیطان چې په څه طریقه باندې دی ګمراه کړي. زما عزتمنو دغه سلسله کې یو څو څیزونه داسې دي چې هغه د انسان د ګمراه کولو بنیادي اسباب دي. دا یاد ساتل پکار دي او د دې نه ځان بچ کول پکار دي. چې کله انسان ته پته ولګېږي چې زما دشمن څوک دی،
بیا به د دشمن نه ځان بچ کړي. اسباب د گمراهۍ ډیر زیات دي او د انسان لپاره شیطان ډیر جالونه په دې ځمکه کې خوارې کړي دي چې د هغې ارتکاب سړی وکړي نو په ګناه کې مبتلا شي او فرایض او غټ غټ احکام ته نه پاتې شي. لیکن هغه قوتونه چې هغې سره سړی ګمراه کېږي هغه څه دي؟ هغه درې دي صرف. یو شیطان، یو نفس او یو غلط صحبت او مجلس. بس دا درې څیزونه داسې دي چې دا د انسان په ګمراهۍ کې بنیادی کردار ادا کوي. شیطان د انسان خپل نفس او بد صحبت او بد مجلس، خراب مجلس. شیطان موږ ته په نظر نه ښکاري، دا الله جل جلاله مخلوق پیدا کړی دی او د جناتو د ذات نه دی، د هغې د نسل نه دی. او شیاطینو کې هغه شیطان چې کوم د ټولو شیطانانو مشر دی ابلیس، الله جل جلاله هغه وخت پیدا کړی چې لای حضرت آدم علیه السلام هم نو جوړ کړی. او بیا چې کله په فرښتو کې شیطان پاتې کېدو، چې کله الله جل شانه حضرت آدم علیه السلام جوړ کو او پیدا کو، روح پکې واچولو، نو دا شیطان د حضرت آدم علیه السلام سره پتنه شروع دشمنی، چې دا خدا سے ښکاریږي لکه چې کوم منصب د هغې متمني زه وم چې دا به ما ته میلاو شي، هغه خو دې سړي ته لاړو. او بیا چې کله الله جل شانه حکم ورته وکړو نو د خدای حکم نه صفا انکار وکړو. اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. شیطان او ابلیس نه علاوه فرښتو سجده وکړه ونک. د الله جل شانه د حکم نه انکار دا کفر دی. د نکو وجه دا وخوله که الله جل شانه په شیطان باندې زور اچولی نو بیا شیطان هیڅ نشي کولی. لیکن دا الله جل جلاله کارونه د حکمت نه ډک وي، هغه ته دا چوټ ورکړی دی او دا دنیا په دغه وجه باندې ځای د امتحان دی. که چېرې شیطان نه وی، ابلیس نه وی، د انسان سره د خپل نفس نه وی او د انسان په بدن کې الله جل شانه د شر ماده نه وی اچولی، نو بیا به دا ټول انسانان ټیکو لکه څنګه چې فرښتې دي. لیکن دا د الله جل شانه د حکمت تقاضا نه ده او دا ځای به بیا دار الامتحان نو، دا اوس دار الامتحان دی، د امتحان ځای دی. او د آخرت د ژوند هغه غټې برخې د جنت په شکل کې یا د دوزخ په شکل کې هغه موقوف دي د دنیا په دې ژوند باندې. چې کوم سړی په دې امتحان کې کامیاب شي نو هغه دپاره د الله جل شانه رضوان، رضا او خوشنودي او جنت، او چې کوم ناکام شي نو د هغه دپاره جهنم دی، دوزخ دی. الله دې مونږ وساتي. دا دغه وخت کې دی چې د انسان سره د دشمنان تړلي دي او دی په هغې کې د دې دشمن نه ځان وساتي او بچ شي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دا دارالامتحان دی. الله جل جلاله دې څیزونو ته ازادي ورکړې ده، په دې کې د خدای حکمت دی او انسان ته الله جل شانه دا طاقت ورکړی دی چې د خپل ځان بچ کولی شي. نه یو قوت چې انسان گمراهۍ کې مبتلا کوي هغه شیطان دی. دغه شیطان د هر چا سره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل حدیث مبارک کې وفرمایل چې د هر چا سره یو شیطان دی. نو ام المؤمنین زمونږ مور بی بی عایشه رضی الله عنها چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بی بی وه، هغه ډېره زیرکه او هوښیاره وه. هغې تپوس وکړو چې یا رسول الله تاسو سره هم شته وی؟ او خو زما هغه شیطان مسلمان دی، هغه ما ته سمې خبرې کوي، یعنې ما خطا کولی نشي.
انبیاء کرام الله جل شانه داسې معصوم کړي وي. معصوم معنی خدای حفاظت کوي، داسې عصمت وته الله جل شانه ورنصیب کړي چې شیطان هغه نشي. حدیث مبارک کې الفاظ راځي ولکنه اسلم، لیکن هغه سم دی، یعنی ما نشي خطا کولی. هغه بهرحال هر یو انسان سره دا شیطان لګېدلی دی، او بیا دا غټ شیطان چې کوم دی نو دا ناستی او د دې ټولو خپلو شاګردانو د خپل ذریت او د خپلو بالکیانو د کارندګانو د دې کارګزاري روزانه اوري. یو دوی ما دا کار وکړو، بلوی ما دا کار وکړو. قرآن کریم کې ځکه الله جل شانه فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. شیطان دا دشمن دی ستاسو، فاتخذوه عدوا، دې په دشمنی باندې اونیسئ، یعنی د سره به د دوستۍ معامله نه کې. دا دشمن دی، دشمن به ګڼې، دا اعتقاد او یقین بساتي. د ناشنا طریقو سره خلک گمراه کوي، ناشنا طریقو سره. کله کله سړی دا ګمانو کې چې دا خو ډېر ښه سړی دی، حالانکه هغه نه. دغه وجه ده چې نن سبا کمعقل انسان چې ځان ته ډېر هوښیار وي نه وي رڼا والا، دی وایي چې دا یهودي خو زما دوست دی، زما مسلمان په کار نه راځي، دی مې په کار راځي. دا عیسائی خو زمونږ دوست دی، زما مسلمان مل په کار نه راځي، دی مې په کار راځي. دا هندو، دا دهریه، دا کمیونست، دا فلانکې کافر، دا ډنګړې کافر، دا حکومت، دا فرد، دا زما خیرخواه دی. دغه چال شیطان هم د انسان سره کوي، هغه ښکاریم نه، بیا به د انسان د هغه دشمني څنګه و. خو چې الله جل شانه ویلی چې دا دشمن دی نو دشمن دی. او قرآن کریم کې الله جل جلاله د هر کافر په باره کې فرمایي لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء، تاسو زما دشمن او خپل دشمن چې کافر دی، یهود دی، نصارا دی، دا په دوستۍ ګورې هرګز منیسئ. یو واقعه راځي، یو نیک سړی و، هغه به د ورځې 100 ځله په شیطان باندې لعنت وي. 100 ځله شیطان باندې به لعنت وي. یو ځل یو دسماتي ته ناست و د دیوال په ویښ کې، نو یو زلمی حسین نوجوان هغه په لار تېرېدو نه دی بابا ته وایي چې بابا پورته شه، دیوال را ورځېږي. بابا زر پورته شو، چې څنګه پورته شو دیوال درس چې راپرېږي. بابا د هغې زلمي شکریې ادا کولو دپاره په چا خو قدمونو په هغه پسې لاړو. هغه ته وایي چې تا خو ډېر ښه ما سره وکړل، تا سره خدای ښه وکړه، خو دا راته ووایه چې ته یې څوک. هغه ورته وایي روزانه چې 100 ځله په ما لعنت استهزا غیم. شیطان و انسانی شکل کې دی ورته وایي چې شیطان خو ښه نه کوي، تا ما سره داسې ښه څنګه وکړه، زه یې د مرګ نه بچ کړم. هغه ورته وایي که تا باندې د دیوال را پرېوتی وی نو تا ته خدای پاک د شهادت درجه په دې سپینه ګیره درکوله، هسې هم ګور ته روانې، دنیا کې د ژوند ختم و، دا مې در باندې سود نو، اوس به په خپل کټ پوزي باندې مرې نو هغه درجه به خدای درنکړي. او که دیوال در باندې را پرېوتی وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الغریق شهید، هغه کس چې اوبو کې غرق شو هغه شهید دی، چې دیوال پې را پرېوتو هغه شهید دی، چې په اور کې وسوځېدو هغه شهید دی، چې د طاعون په وبا کې لاړو هغه شهید دی، چې د خېټې په بیماری په هیزه کې مبتلا او شهید مړ شو هغه شهید دی. حادثاتي مرګونه چې بچا باندې راغلي او مسلمان دی ناخبره لاړو، دته هم خدای پاک د شهادت درجه ورکړي. اگر که په ټولو کې افضل شهادت هغه دی چې هغه د الله په لار کې د الله د دشمن سره په میدان جنگ کې جنګي، هغه ډېره اعلی درجه ده، د هغه خاص احکام دي، لیکن دا هم شهید دی. نو دی ورته وایي چې دا درجه مې مرتبه مې در باندې سود نه وه د شهادت ځکه. اوس چې کله شیطان تا ته ښکاري نه یا انساني شکل کې ته ووینې او ته ترې تپوس ونه کې او هغه لاړ شي ته به دا خو زما ډېر زیات خیرخواه دی، دغسې دا کافر چې تا سره کوم ښه کوي هغه د خپل غرض دپاره کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یهود
منافقین، بعضې کافر او مشرکین، هغې به د مسلمانانو سره ښه وکړل، د هغې پسې به یې شاته اغراض و مقاصد و. نن سبا امریکا او یورپ هغه د یو مسلمان حکومت سره ښه وکړي، دی وایي دا زما دوست. یو هغه مسلمان چې د هغه په خوله باندې د هغه د عمل نه د الله جل شأنه وحدانیت، د هغه لویوالی، د هغه عبادت، د هغه د هر رګ کې ایمان ننوتی دی، یو هغه دی، هغه هم چغه وباسي او خدای راغواړي په خپلو مناجاتو په دعاګانو کې. بل طرف ته د هغه په مقابله کې یهودي او کافر دی او د دې مسلمان حکمران د ده تعلق د هغه یهودي سره د مسلمان په مقابله کې، ځکه چې دا زما خیرخواه دی، دا زما په کار راځي. حضرت معاویه رضی الله عنه دا شیطان د سړی په غټه ګناه کې، ګناه کبیر اول په شرک مبتلا کوي، چې کوم جاهل کس وي هغه نه پوهېږي، کلمه کفریه یا عمل کفریه هغه د ده نه صادر کړي او ګنینو په ګناه کبیره کې مبتلا کړي. که ګناه کبیره کې نشي مبتلا کولی، په وړو ګناهونو کې مبتلا کړي. که په وړو ګناهونو کې نشي مبتلا کولی، نو د داسې عمل نه بچ کی چې کوم عمل کې د هغه درجې ډېرې اوچتېږي. دغه وخت کې بیا مسلمان نه پوهېږي چې دا زما خیرخواه دی که زما دشمن دی. حضرت معاویه رضی الله عنه یو ځل دا واقع تاریخ کتابونو لیکلي ده، صحابو په د هغوی د ژوند حالات سوانح کې لیکلي ده. حضرت معاویه رضی الله عنه چې امیر معاویه باندې مشهور دی، صحابه کرام به تهجد ته پاڅېدل. قرآن کریم کې الله جل شأنه فرمایي والذین معک، آغا ملګری ستا چې تا سره دي، دیم د شپې لویه شپه الله ته ولاړ. نو حضرت معاویه رضی الله عنه یو ځل د تهجد د مونځ نه پاتې شو، چې سحر شو، نو مونځ خو یې فرض وکړو، تهجد وخت دی، په جړی ګوتې پورې کې جړل یې کتاب لیکلی دي چې تر دې چې په سترګو کې اوښ کې ختم شو، چې یا الله مانا تهجد پاتې شو. په بله شپه باندې بیا په خپل ځای کې وده دی، نو یو کس د کټې ګوتې نه ونیو، ورته ویې چې پاسه. ده چې وکتل چې ما سره خو څوک نو دی مکان کې، دا څوک دي؟ هغه سړی لاس نه ونیو، ویې لکه ته څوک یې، څه کې دلته؟ وی چې ما د مونځ دپاره پاسولی چې پاسه تهجد وکړه. وی یې څوک؟ ورته ویې ته دا څه کوې؟ خو مونځ ته مې پاسولی. او بیا ورته وی چې نه، حضرت معاویه رضی الله عنه صحابي او صحابه کرام ډېر هوښیار وو. نن سبا زمونږ حالت بدل دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین دی، او د هغه په امارت کې د هغه د رعایا د یو فرد نه یو سړی تپوس کوي، یو کافر، چې ستاسو امیر څنګه دی؟ کیف امیرکم؟ قال امیرنا لا یخدع ولا یخدع. ستاسو امیر څنګه دی؟ زمونږ امیر داسې دی چې نه چاته دوکه ورکوي او نه د چا نه دوکه کېږي. او دې مسلمان ته دومره خلک دوکه ورکوي، دومره خلک خصوصا د دین په معامله کې. نو صحابه کرام ډېر ویښ خلک وو، ډېر هوښیار، او د هغوی ظاهري حالت د پیزار، د کپړو، د مال، د کور، د سورلۍ داسې و چې یو تابعین چا تپوس وکړو چې صحابه چې تا لیدلي و څنګه خلک وو؟ ورته وایي چې هغوی اوس راشي او ته یې ووینې، نو ته به وایې چې دا خو لیوني دي، دا خو لیوني دي. د هغوی ظاهري حالت نن سبا دغه کیفیت دی. ډېر هوښیار سړی وي، خو چې کله خړو پړو کپړو کې راشي نو څوک پې سلام هم نه اچي. صحابه داسې خلک او وی چې تاسو هغوی که چېرې تاسو یې ولیدئ دې عمل سره، دې خبرو اترو سره، دې مجالسو سره چې تاسو یې کوئ، نو هغوی به وایي چې دا خو کافر دي، ځکه چې ستاسو د ناسته ولاړه او ستاسو کړه وړه هغه د کافرو دي. دا هغه زمانه ده چې تب تابعی د تابعین تپوس کوي او تابعی د صحابه کرامو حالات ورته بیانوي، چې هغه د خیر القرون زمانه وه او یو زمونږ دا وخت. نو صحابه کرام ډېر ویښ او ډېر هوښیار خلک. نو حضرت معاویه رضی الله عنه د لاس نه ونیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل حدیث مبارک کې فرمایي، سحر مونځ چې وکړو نو صحابو ته وفرمایل چې بیګا
زموس ته پاسېدم تهجد ته، نو یو دیو زما مخې ته رالو، په ما باندې موس ګډوډولو، داسې مخې ته ورته کېدو، اخوا دې خوا چې ګنې د ده د موس کې خشوع ولاړه شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ونیو، کلک یې ونیو. انبیاو ته الله پاک قوت هم ورکړی، او بل چې کله پیری په کوم حالت کې وویني که هغه ځان نه بني ادم جوړ کړی او په دغه حال کې دیونه نه دی به بني ادم په شکل کې به وي، او که ځان نه پیشو جوړه کړي و او پیشو دیونه نه دا و پیشو بیا ځان نشي بدلولی چې پرېږدي نه بیا خپل ځان بدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم نیولی ورته وایي چې تا ما باندې موس خرابولو، زه دې ستنې سره تړم او سبا دې د مسلمانانو د بچو ته خیم چې هغوی د سره لغونې خوشحال شي چې ټوکې ټکالې د سره وکړي. نو مینه ته شروع کړو، وایي چې ما پرېږده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما پرېښو ځکه چې زما د سلیمان علیه السلام دعا یاده شو چې یا الله ما ته داسې حکومت او داسې اقتدار راکړي چې بل چاته دې نه ورکړی. او سلیمان علیه السلام ته الله جل شانه داسې حکومت ورکړی چې په جناتو باندې به حکم چلیدو، پیریانو باندې. مسلمانان پیریان خو لاسه کې کافر او سرکشه پیریانو باندې چلی، بعضی تړلیو په زنځیرونو کې. بعضی کتابونو کې اوس هم شته چې سلیمان علیه السلام په خپل وخت کې بعضی شیاطین هغه تړلی دي او په لوښو کې بند کړي دي او سمندر کې غورځولی دي، تر اوسه پورې هغه په هغې کې پراته دي، ځکه چې د پیري ژوند ډېر زیات شي. خدا یاد ساتئ چې کوم عامل هغه پیری وتړي او سوځوي یې، هغه ته دې حق نه دی حاصل. سلیمان علیه السلام د الله پیغمبر و، هغه ته دا اختیار الله جل شانه ورکړی، یعملون له ما یشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. دا سیزونه به ورته جوړول، آبادیانې به ورته کولې، او غټ غټ حوضونه او تالابونه او دیګونه به یې جوړول، او سره زر او سپین زر به یې د سمندر نه رایستل، او ملغلرې به یې د سمندر نه رایستې. ډېر مال او دولت و سلیمان علیه السلام په وخت کې، ځکه چې څومره زرو ورته به یې شا به یې د ځمکې نه راوباسي، ځمکه به یې پرې وکنسته، هغه به یې راوویسته. سلیمان علیه السلام چې بیت المقدس جوړولو، داسې شاندار جومات یې جوړولو، پیغمبرو د الله. وخت یې پوره شو، قرآن پاک کې دي چې کله یې وخت پوره شو نو کونټي واغشته، په هغې باندې دا زنه کېښوه او ولاړ دی، او د شیشې کمره یې جوړه کړې وه ځان ته، دا یې په پیریانو جوړه کړې وه. خلک نن سبا وایي چې نن سبا ساینس ترقي کړي دی او دا مصنوعات پخوانو ده و په مختلفو دورونو کې. د سلیمان علیه السلام په زمانه کې داسې شیشه وه چې هغې پته هم نه لګېده چې دا شیشه ده او که څه شی دی. چې کله ملکه بلقیس د سلیمان علیه السلام محل ته دننه کېده، نو سلیمان علیه السلام محل ته دننه د تلو چې لار وه، لاندې اوبه وې او په هغې د پاسه شیشه لګولي وه، فرش یو شیشه وه، هغه چې دننه کېده نو هغې پنسي اوچتې. سلیمان علیه السلام ورته وایي دا اوبه نه دي، دا شیشه ده. نو سلیمان علیه السلام په شیشه کې بند ولاړ دی او دغه وخت کې ساه ورکړې ده، او جنات لګیا دي، هغې ته حکم کړی چې شا به یې دا جومات جوړ. غټ غټ کاڼي به یې پرې د غره نه توږل او راړل به. اوس هم په بیت المقدس کې چې کوم کاڼي زړه آبادۍ کې لګېدلي، سړی حیران پاتې شي، شته دی هماغه کاڼي، هغه په باندې جوړو. خو چې کله جومات مکمل تیار شو نو سلیمان علیه السلام نگرانی ختمه شوه، نو هغه کونټي وینو خوړلي و، نو سلیمان علیه السلام ښکته پرېوت. پیریانو ته چې پته ولګېده، او هسې مزان وکړولو. که مونږ ته پته وی قرآن کریم کې دي، که مونږ ته د غیب و علم وی نو مونږ به ځان نه کړو. نو جناتو ته د غیب و علم نشته. به هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زما ورور سلیمان دا دعا کړي و، رب هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي، ای زما پروردگار ما ته هغه سه ملک او حکومت او بادشاهی راکې چې چا ته زما نه پس زما نه وړاندې تا نه ورکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما وی دا دعا زما ورور سلیمان غوښتي وه،
نو زه به پیریانو حکومت نه کوم، نو پرېږدم. نو کله کله دا کار کوي. حضرت معاویه رضی الله عنه نیولی دی، ورته وایي څوک یې ځان ښیه؟ هغه ورته وایي شیطان یم. وایي څه دې کول؟ وایي ما صاحب ته مونځ ته پاسولی. وایي نه، شیطان او مونځ ته پاسول دا خو لرې دي، په دې خبره کې ستا غرض څه و؟ هغه ورته وایي چې صاحب پرون دې تهجد نو کړي او بیا دې د ورځې الله جل شانه ته جوړلی دي، نو په جړا باندې الله جل شانه ستا مقام دومره پورته کړی دی چې هغه څومره شپې مسلسل ته تهجد کې نو هغې ځای ته نه شوې رسېدی. اوس ما وی که چېرې نن بیا پاتې شوې نو زما خو ملا ماته کړي، نو ځکه ما پاسوله چې دا تهجد مې رباندې سودېږي، خیر دی خو هغه مقام مې در باندې نه دی سود. جړا زما عزتمنو د الله جل شانو ډېره خوښه. د زوی په مرګ جړا نه، د مور او پلار په مرګ جړا نه، د مال په ضایع کېدو جړا نه، د دکان ته په اور لګېدو باندې جړا نه، د نوکرۍ په ختمېدو نه، په دې باندې جړا چې الله زه ګناهګار یم، ته څومره مهربانه یې او زما ګناه کوم ځای ته رسېدلی دی، ما ته معافي وکړې، ما وبخې. 2 څاڅکي د الله جل شانو ډېر خوښ دي. قطرة دم و قطرة دمع، یو د وینې څاڅکی چې هغه د الله په لار کې د انسان د بدن نه توی شي، د مؤمن مسلمان یو څاڅکی د وینې، ګوته یې زخمي شو د هغې نه یو څاڅکی توی، دا څاڅکی د الله په لار کې تویدل دا د الله جل شانه ډېر خوښ دی. و قطرة دمع، او یو د اوښکې څاڅکی چې د سترګو نه لاړ شي د الله د یرې نه، د الله د خوف نه په خپلو ګناهونو باندې، دا د الله جل شانه ډېر خوښ. نو حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل عمل باندې جوړلی و چې زه پانسېدم، ما نه تهجد پاتې شو. بهرحال عرض مې دا کول زما عزتمنو چې شیطان په مختلفو طریقو باندې انسان کله کله دا چې ګناه کې نشي مبتلا کولی نو د نیک عمل نه یې پاتې کېږي. ته وایې دا خو زما ډېر خیرخواه دی، حالانکه په هغه کې هغه د هغه خپل لالچ وي، دشمني وي. مختلفو طریقو سره حضرت عیسی علیه السلام سره یو ځل شیطان ملاقات شو، نو شیطان عیسی علیه السلام ته وایي چالاک خو ډېر دی، پویه خو شته. عیسی علیه السلام ته وایي چې تقدیر منې؟ عیسی علیه السلام ورته وایي چې څوک تقدیر نه مني، د هر چا په تقدیر باندې ایمان دی. وی روغتیا او رنځورتیا، بیماری او صحت، مرګ او ژوند دا د خدای په لاس کې دی. ویا عیسی علیه السلام ته بیا وایي زه د غر نه ځان راوغورځو، که ستا په قسمت کې او په تقدیر کې لیک وي چې دی بچ کېږي نو خو بچ پی، او که مرګ دی په تقدیر کې لیک وي نو هسې به مرې. نو عیسی علیه السلام ورته وایي چې لعنتي ملعونه، ته اوس زما امتحان اخلې په دې شکل باندې چې زه خدای په امتحان کې واچم. د خدای امتحان څوک نشي اخیستی او الله د بنده امتحان اخیستی شي، چې زه دا وکړم په دې بنیاد باندې چې ما سره به خدای څه کوي، دا خو د خدای امتحان اخیستل او د الله امتحان څوک نشي اخیستی په دې شکل باندې. حضرت سفیان ثوری رحمه الله د مرګ وخت نږدې وفات کېدو په کټ کې پروت دی، شیطان ورته دې ټیم کې رالو، ورته وایي چې صاحب بچ شوې رانه، بس دی اوس روانې او زما د لاسو نه ووتې. نو سفیان ثوری رحمه الله ورته هغه وخت فرمایل، ورته وایي چې لا نیم بج تر څو چې مې سا نه ده ورکړي تر هغې پورې مې ګمراه کولی شي. ته اوس ما خطا کې چې اوس زه ستا په دې وخت کې خبره ومنم نو زه ووایم چې زه بچ شوی یم. زمونږ اسلافو داسې جوابونه شیطان ته په مختلفو موقعو ورکړي. حضرت نوح علیه السلام چې کشتۍ ته وختو او په کشتۍ کې یو څو کسان سوارو، بیا حیوانات مختلف قسم جوړې کېنولې، نو جوړه کېنولي، یو سړی یو ښځه یو سړی یو ښځه یو څو کسان. دا شیطان پکې بغیر د جوړې نه و، دی پکې ناستې ډډې ته. نو چا په ده باندې نظر شو، نوح علیه السلام ته چا ووایي چې صاحب دا خو یو کس دی، د سره خو جوړه نشته. نوح علیه السلام ورته وایي چې هلکه څوک حل وایه، چې صاحب شیطان ویني و غورځولی و، ته چې صاحب معافي غواړم پرې مې ده. او
چې څه وای نو هغه خبره دې منم. وی خداره ته ووایه چې ته خلک څنګه ګمراه کړې. په دې شرط یې ته وایم چې بیا مې پرېږدې. وی وی دوه څیزونه داسې دي چې زه په هغې چل باندې ډېر خلک ګمراه کوم. هغه څه دي؟ یو حسد دی او یو حرص. یو حسد او یو حرص. د حسد په وجه ډېر خلک زه ګمراه کوم. د څومره غلې شوکې ډاکې دشمنۍ قتل و غارت چې کېږي د دې بنیادي سبب چې وګورې حسد دی. دا سړی ولې دې ځای ته ورسېد؟ د سره ولې دا پیسې ډېر دي؟ د سره شته ما سره نشته. یو حسد. او بیا ورته وضاحت هم وکړو چې زه د حسد د وجه ګمراه شوم. دا شیطان چې ګمراه شوی دیم سم وخه د عبادت کولو د خدای دغه ټیم کې بل شیطان نو چې دی ګمراه کړی وی. دی چې ګمراه شوی دی د حسد په وجه ګمراه شوی دی. نفس د سره مشته. او حسد داو چې حضرت آدم علیه السلام سره حسد شروع وی چې دا سړی د ځمکې حکومت او خلافت به دته ځي نو د هغه سره دښمني شروع. بیا چې کله الله جل شانه د خپل درګاه نه وشړلو بیا د آدم علیه السلام سره پتنه شروع شوه دښمني. دا د حسد په بنیاد باندې. نو ورته وی زه چې ګمراه شویم د حسد په وجه ګمراه شویم. او بیا ورته وی چې آدم چې ګمراه شوی دی نو هغه د حرص په وجه ګمراه شوی دی. آدم علیه السلام خو ګمراه شوی نو. په آدم علیه السلام په باره کې قرآن کریم کې الله جل شانه بیان کړی فنسی ولم نجد له عزما. آدم بھول گئے ولم نجد له عزما اور اس کے اندر ہم نے کوئی عزم نہیں پایا تھا. اس کا پکا ارادہ نہیں تھا. هغه هیر شوی او هیر چې کوم وینو په هیر باندې سړی خدای پاک نه نیسي. په روژه کې په هیر روژه نه ماتېږي. او موز چې په هیر باندې یو سړی هیر باندې موز مات شو نو ګناهګار نه دی. موز یې مات شو لیکن ګناهګار نه دی. ګناه کې خدای پاک نه نیسي. نو حضرت آدم علیه السلام د حضرت نوح علیه السلام ته وایي چې یو حسد او یو حرص. د حضرت آدم علیه السلام حرص داو چې آدم علیه السلام الله جل شانه د یو خاص ونې نه منع کړی و. هغه څه وه؟ د مفسرینو په دې کې اختلاف دی. څوک وایي غنم، څوک یو شی، څوک بل شی، څوک وایي انګورو، څوک وایي انځرو. چې ډېر وخت تېر شو په جنت کې نو دا شیطان آدم علیه السلام ته په زړه کې وسوسه واچول. ورته وایي چې ته مخکې منې کړی وې خو اوس اجازه شته او دا داسې شی دی چې دا دې وخوړو نو ته بیا همیشه په جنت کې او ته په فرښتو کې بهر به نوځې. د آدم علیه السلام دا حرص چې یو سړی همیشه په جنت کې نو دته به د الله جل جلاله قرب خاص حاصل وي. او د الله قرب کې چې یو سړی پروت دا څومره لوی سعادت. دا د آدم علیه السلام حرص. بل څه حرص نو د خوراک د مال وغیره وغیره نه. د الله جل شانه قرب او د الله جوار به حاصلې ماته. بس په دې بنیاد باندې چې کوم دی نو هغه میوه وخوړه چې هغه وخوړه الله جل شانه د طرف ته فیصلو شو چې ځي. نو نوح علیه السلام ته وایي چې دا دوه څیزونه ازموده دي زما د دې په وجه باندې زه ډېر خلک ګمراه کوم. حضرت موسی علیه السلام سره یو ځل شیطان په لاره کې ملاو شو. حضرت موسی علیه السلام ورته وایي چې بدبخته ته خلک څنګه ګمراه کوي. نو موسی علیه السلام ورته وایي چې دا تپوس رانه وکړو. وی نه خامخا به راته ښېګڼې نه دی پرېږدم. حضرت موسی علیه السلام ته ووایي چې یو څو څیزونه داسې دي چې هغه کو کله کله د هغې په وجه باندې زه خلک د هغې نیک عمل نه پاتې کړم. وی څه شی دی؟ وی کله چې د صدقې اراده په زړه کې راپورته شوه یا د بل نیک عمل نو فوراً یې کوه. که چېرې هغه ساعت دې ونه که نو زه هغه اراده د زړه نه هېره کړه. هغه نیک عمل د سړي هېر شي بیا د ده یاد نه بیا به کوي څنګه؟ فوراً کول پکار دی. او دا خو تجربه ده. خصوصا د مال ورکړه. کله یو سړی وایي میخه به حلالوم او چې کله هغه ساعت ونه کړل نو بیا وایي غوا به حلالوم او د غوا نه بیا ګړي بیزې ته بیا چرګې وږی ته راشي خبره. نو دا شیطان یې پاتې کوي. ما نه څو څو کسانو ته پوسونه کړي
چې ما نظر منلی و چې زوی مې ناجوړه دی او چې کله هغه ښه شو نو آیا زه هغه نظر ورکوم خو زه د هغې په ځای باندې چې کوم دی نو د خپلو بچو باندې خورولی شم؟ نو خدای دې وبخه په خپلو بچو خو یې تاسې هم خورئ، د هغې په خرچه باندې خو ته پړې. نظر هغه به صرف او صرف فقراو ته ورکوي، د هغې نه به خپله یو نوړی هم نه اخلي، د ده نه هغه مال ځي بیا په هغې زړه نه کېږي او په هغې کې وخت تېر شوی دی. صدقه خو یې لاسه کې چې نظر هم شیطان په دې طریقه باندې ایساروي. نو شیطان ورته وایي چې یو چې کله دی د صدقې اراده په زړه کې راپورته شو نو فوراً یې کوه او دغسې هر یو نیک عمل. او دویم چې د الله جل شأنه سره واده وکړي نو هغه واده فوراً سرته رسو، که دې ونه رسوله نو بیا هغه واده زه په زړه کې داسې وسوسې واچوم چې هغه واده سړی ماته کړي. او دا یاد ساتئ چې د الله جل شأنه په وړاندې د خپلو ګناهونو نه توبه ایستل دا هم د الله سره واده ده. یا الله بیا به نه کوم، دا واده ده، لوز دی، دا بدعملي مې تر اوسه پورې کوله بیا به یې نه کوم. شیطان ورته ووایي چې دې باندې فوراً عمل کول پکار دی، دا ماتوه ما، که چېرې ماته دی که بیا به دې په ګناه کې مبتلا کوم. دریم شیطان ورته ووایي چې زه خلک ګمراه کوم. نو یو سړی د یو محرم اجنبي زنانه سره د یوازې په یو ځای کې نه کېږي، ځکه چې کله یو سړی یو ښځه غیر محرم زنانه سره دی ناست دی، او غیر محرم زنانه مطلب دا چې خپله ښځه یې نه ده او مور یې نه ده، لور یې نه ده، خور یې نه ده، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعضې موقعو باندې بعضې صحابه کرام لیدلی دي چې یو کور کې مثلا دغه صحابي د لور سره ناست دی، نو صحابه خو ډېر پاک خلک ورته یې وفرمایل چې فلان کې یوازې مجلس کې لور سره ناست دی. د امت لپاره تعلیم دی چې کله شیطان د یو عام کس په زړه کې دغه وخت کې هم غلط خیال اچي، وسوسې اچي. شیطان وایي چې کله یو زنانه یو نارینه دوه په دوه په یو ځای کې ناست دي نو دغه وخت کې زه د دې سړي په زړه کې د دې ښځې په باره کې غلط خیالات اچوم، د ښځې په زړه کې د سړي هغه کشش د دې په زړه کې اچوم، نو دغه وخت کې دی په ګناه کې مبتلا شي. د دې نه ځان ساتل پکار. بعضې سړی وایي چې زما زړه پاک دی، بعضې اجنبي سړی نارینه زنانه په اسپتال کې، په ملازمت کې، په دفاترو کې، په ډېرو ځایونو کې، د شپې په ډیوټۍ کې دا هیڅ هم نه دی، دی په ګپ شپ کې لګیا په یو ځای کې ناست. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې شیطان په مختلفو طریقو سره خلک ګمراه کوي، د ده د چال نه ځان ساتل پکار دي. اوس دغه وخت کې د رمضان تېرېدو سره متصل دی، پوره کوشش کوي، زور کوي چې په څه طریقه مې دا خلک مبتلا کړي. د شیطان د بچ کېدو د هغې طریقه څه ده، شیطان نه به څنګه ځان بچ کوي، دا هم درته وښیم. یو د الله جل جلاله نه دعا غوښتل او د الله په پناه کې راتلل. یا الله زه شیطان نه په خپل زور ځان نشم بچ کولی، ته ما په خپل پناه کې والې او ما د شیطان د شیطانتوب نه وساتي. دا دعا غوښتل پکار دي. زه په شیطان باندې زما وس نه چلیږي، زه ډېر کمزور یم او ته ما د شیطان د شر نه وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ورځې په ابتدا کې یو سړی لزله دا کلمه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دغه هر چاته یاد لزله تر ماښامه پورې دی د شیطان نه بچي، او چې ماښام یې ووایي لزله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تر سبا پورې د شیطان نه بچي. په لږ کوشش سره بچ کی. دا د الله پناه ده. اعوذ بالله، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، زه د الله جل شانه په پناه کې راځم. یا الله په خپل پناه کې ما واخلې، لکه څنګه چې مور خپل وړوکې ماشوم بچی د لارې د کوڅې د خطرې د یرې نه هغه په منډه راشي ځان سره یې جوخ کي او څادر کې پټ کي، دغسې الله جل شانه ته دا بنده خاص کوي چې یا الله ما په خپله پناه کې وال. یو دا کول پکار دی. او دویم چې کوم دی نو هغه
د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرز زندگی په هر عمل کې زده کا، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، پاغه کاروبار دے، حلال کم دے، حرام کم دے، عبادات تی صحیح طریقه د عبادت کوم یو ده، معاشرت ته کور کله د یو بل حقوق ادا کول خپل پردي دا بسنګ ادا کی، او بیا اخلاقیات تی اخلاق کلی اخلاق ستوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه نن سبا خلکو غیر اخلاقی سيزونه ته هم نوم اخلاق خه حسن اخلاق، حالانکه هغه اخلاق نه دي، هغه د شیطان ورګرتیا ده. د یوې زنانا جینۍ په جیاس کې، په هوټل کې، په یو مارکیټ کې، په دکان کې یو پردي سړی ته چې کوم نه داغه په مخ کې خندا مسکا، دا ښه اخلاق نه دي، دا شیطانی عمل دی، دا شیطان مرګرتیا ده. په دې انداز باندې د سړی سره خبرې کول، قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي چې داسې انداز کې د پردي سړی سره خبرې کو چې داغه په زړه کې څه خراب تمه نفاق وي شي غوزي، داسې جواب ورکو. لیکن دلته معامله الټه ده او دې ته وایي اخلاق. او چې کوم خزا کوم جینۍ په دې انداز باندې د پردي سړی سره په هغه ملازمت او دفتر کې خبرې نه کوي، وای دا بد اخلاق، دا سړی بد اخلاق دی، دا خزه بد اخلاق. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرز زندگی په هر یو سیس کې پیژندل د شیطان نه بالا بچ کېږي. شیطان به تا ته حق د باطل په شکل کې وښیي او ته بیا د هغې نه ځان ساتي، هغه به وي حق، ته به دا خو ټیک نه دي، او باطل به تا ته د حق په شکل کې وښیي او ته به د هغې ارتکاب وکړې، ځکه چې ته به دا حق دی، هغه به پکې نه باطل وي. دا پیژندی شي صرف په دې باندې چې سړي سره دا علم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرز زندگی دا غي بودوباش په دې معاملاتو کې څنګه. دریم شی چې د شیطان نه پیژان بچ کې هغه کثرت د ذکر الله دی، د الله ذکر ډیر ډیر کول. ذکر الله چې څومره کثرت وي دا بهترین هتیار دی، وسله ده. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک بیان کو چې یحیی علیہ السلام خپل قوم بنی اسرائیل راجمع کړو بیت المقدس کې، او هغه ته یو 15 خبرې کولې، پاغه کې یو خبره دا وا و کوم سړی چې د الله ذکر ډیر کوي داغه مثال تاسو ته در کوم، داسې دی ټول بنی اسرائیل ناستو. حدیث مبارک کې الفاظ راځي چې په بیت المقدس غونې جمعات کې دومره درچکو چې چاته ځای ښکته میلاو نشو، هغوی په کړکیو کې ناستو. یحیی علیہ السلام ورته خبرې کولې د الله جل شانه د طرف نه، کوم سړی چې د الله ذکر او د الله یاد ډیر ډیر کوي د دې مثال داسې دی لکه یو سړی پسې دشمن لګېدلی دی او دغه دشمن د هغې سړي د نیوو کوشش کوي، دې ته منډه وهي، هغه ورپسې نږدې دی چې وینیسي، ناڅاپه یو قلا راغله، د هغې غټه دروازه ده، هغه دروازه کې هغه سړی دننه شو، دروازه یې ځان پسې بنده کړه، دشمن بهر پاتې شو، دا سړی دننه محفوظ شو. اوس دشمن دننه نشي تللی. دغسې د الله ذکر چې کوم سړی کوي نو دا دشمن چې دی دا شیطان دی، د شیطان نه پیدا سي بچ کیږي لکه دا سړی چې په حصن حسین کې مضبوطه قلا کې ځان محفوظ کو، د دې سړي نه ځان سره. نو دا الله جل شانه ذکر، استغفار، لا اله الا الله، درېمه کلمه چې کوم یو ذکر دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ماثور دی مختلفو وختونو کې، او دا یو څو کلمې چې دا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ډېرو حدیثو کې سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، او لا حول ولا قوة الا بالله، وسره بعض روایتو کې. بهرحال الله جل شانه ذکر سره شیطان باندې تیار راځي غټینګي نه. یو حدیث مبارک کې راځي چې کله اذان مؤذن شروع کی د اذان ذکر دی، الله اکبر، الله اکبر، الله لوی دی، الله ډیر لوی دی، دا د خدای ذکر دی. اشهد ان لا اله الا الله، مؤذن وی ز گواہی ورکوم چې د الله نه علاوه څوک معبود نشته، دا د الله ذکر دی. اشهد ان محمد رسول الله، د محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت اقرار او اعتراف ته. بیا مسترا بنل د کامیابی ځای ته بیا په آخر کې د الله ذکر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. نو حدیث مبارک کې راځي چې شیطان منډي وي
او روایتو کې راځي چې ټیزونه اچوي تر هغې پورې منډه وهي تر څو پورې چې د مؤذن د اذان اواز اوري، دومره په هغه باندې بوج راځي ذکر سره. نو عرض مې دا کولو چې یو د ګمراهۍ بنیادی ستا د لارې د پرې کولو د وهلو غټ دشمن هغه شیطان دی. شیطان نه په دې دریو څیزونو باندې بچ کېدی شي. د الله جل شانه نه پناه غواړه، دعا یا الله ته مې د شیطان نه بچ کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرز زندگی وپېژنه، زده کاغه، او دریم دا چې د الله جل شانه ذکر په کثرت سره کوه. دویم شی هغه چې سړی په باندې خطا کېږي هغه نفس دی د انسان. نفس دومره خطرناک شی دی، نفس په انسان په بدن کې دن نه دی. دا د انسان په بدن کې هر یو اندام هغه ستا تابع دی. زړه چې کوم دی نو هغه د تابع نه دی، لیکن هغه تا ته ښه مشوره درکوي چې کوم د الله خوښوي، چې کله زړه روغ وي. او نفس داسې شی دی چې هغه به ستا همیشه چلی، خو خلاف چلی. دا نفس دا انتهایی احمق دی او دی د مزو د خوندونو عادي دی، خوګر دی، دی په هغې پسې ځي. لکه یو ماشوم چې خاوره خوړو خوند واخلي، د دیوالونو لاره کې لاس وهي او خاوره خولې ته اچوي. دغسې مثال د نفس دی چې کوم څیز ته خوند ورکړي په هغې پسې ځي، اگر که د دپاره هغه موزي او مضر او زهریله وي. دغسې نفس دپاره چې کوم څیزونه زهریله دي، هر څه چې دي خو چې په هغې کې ظاهري لذت دی، خوند دی، هغه شراب د نفس خوښ وي، نشې د نفس خوښ وي، ګانې بجانې د نفس خوښ وي، ټنګ ټکور د نفس خوښ وي. دا ټول څیزونه په نفس باندې خلک سړی په دې کې مبتلا شي. او ډومبۍ ګناه چې شیطان مبتلا کړی دی هغه نفس دی. شیطان د خپل نفس د وجه نه ګمراه شوی دی، په حسد کې مبتلا شو د نفس د وجه نه. بل شیطان دغه ټیم کې نو چې دی ګمراه کړی دی، دی نفس ګمراه کړی دی. نو دا دومره خطرناک شی دی چې قرآن کریم کې الله جل شانه اووه قسمونه خوړلی دي، او د اووه قسمونو نه پس یې تا ته ویلی دي چې نفس دې ګورې دشمن دی، د نه ځان ساته. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. اووه قسمونه خوړلی دي الله. فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها. اولی د فجور تذکره کړی ده، د نفس کې الله جل شانو د شر ماده مچولی ده، او دې کې د خیر ماده مچولی. د شر ماده په د باندې غالبه ده، کده پرېږدي د الله جل شانو فضل درست شي. سړی د خپل په سمه لار باندې د تلو کوشش نه کوي. بعضې سړی وایي الله غفور رحیم دی او کوشش د بچ کېدو بالکل نه کوي. نو زما عزتمندو دغسې نه کېږي. د هغې دپاره به لاس پې وایي لقد خلقنا الانسان فی کبد. نفس نه بزان ساتي، نفس نه د ځان ساتلو دپاره یو څو څیزونه هغه ضروري دي. یو شی دا چې مرشد کامل ته ځان حواله کړه. د چا په لاس کې لاس کې ده. سړي ته خپل قصور، خپله ګناه، خپله کوتاهي دا نه ښکاري. د بل عیبونه ورته ډېر ښه ښکاري، خپل ورته نه ښکاري. تا ته به ستا عیبونه ستا هغه مرشد ښایي چې تا چاته ځان حواله کړی دی، هغه پوه دی په دې باندې. ته چې ورته خپل کیفیت بیان کړې، هغه به تا ته وایي چې دا تکبر دی، دا بخل دی، دا شی دی، دا شی دی. کله به ته یو ګمان کې، هغه به په حقیقت کې بل. ته به ښه ګمان کې، هغه به بل شی. حضرت تھانوی رحمه الله خپل حالات بیانوي چې ما په زړه کې دا راغله، حالانکې هغه به ودا. زما او ستا غوندې کس خو ډېر زر شیطان بیا ګمراه کولی شي. نو یو مرشد کامل ځان ته ساتل، هغه په لاس کې لاس کې خل چې صاحب ما ته زما بیماری ښیا او د هغې د اصلاح طریقې ما ته ښیا. لکه چې دا انسان بدن چې څنګه بیماریږي بیا ډاکټر او طبیب علاج کوي، دغسې د انسان نفس دننه هغه بیماریږي او بیا د دې علاج یو مرشد کوي چې چاته د علاج طریقې معلومي. دا حرس بیماری ده، دا بخل بیماری ده، دا تکبر بیماری ده، دا ناشکری بیماری ده، دا بے صبری بیماری ده، دا حرس او لالچ بیماری ده، دا نفاق بیماری ده. مختلف بیماری په نفس کې وي، د هغې د وجه نه سړی د بدو لارو چارو ارتکاب کوي. نو یو شی دا
چې یو مرشد ته ځان حواله کړه. دویم دا چې کوم سړی چې ستا دشمن دی د هغه نه عبرت اخله. هغه ستا باره کې څه وایي؟ که هغه تا ته وایي چې زه دروغجنه فلانکي ځای کې دا دروغ ویلی و، نو تا هغه سره په جګړه کېږه ما ته سوچ وکړه چې رښتیا زه خو دروغجن یم، ما فلانکي ځای کې دا خبره کړې وه او دا غلطه وه، نو بس آینده د دروغو نه توبه وباسه. بل یو خبره ستا څرګنده کړه، هغه تا سره دا ښه وکړل چې ستا هغه عیب یې تا ته څرګند کړو، د هغې نه عبرت والا خپل ځان نه هغه کار وباسه. زمونږ په اسلافو کې په دې امت کې داسې خلک تېر شوی دی چې چا ورته پیغور ورکړی دی په داسې موقع باندې، نو د هغې خیر ښېګړه منلي چې تا سره د خدای ښه وکړي چې ما ته زما عیب څرګند کړو، او بیا یې هغه عمل ترک کړی دی، هغه ګناه بیا ترک کړې ده. دې سره د سړي د نفس اصلاح کی. او دریم کوم کس چې هغه په دې نفسانی بیماریو کې مبتلا دی د هغه د حال نه عبرت واخله. هغه کس وګوره چې کوم سړی په دې عیبونو کې، بخیل سړي ته وګوره د هغه حالت ته وګوره د هغه انجام به څنګه وي، د هغه اوس حالت څنګه دی، داسې ژوند دی. متکبر ته وګوره د هغه حالت او د هغه انجام باندې غور وکړه، د دې سړي به دا حالت وي، تکبر نه توبه وباسه. حریص ته وګوره چې هغه خپل شته عالم ته نه لاړو، د هغې نه توبه وباسه. مختلف قسم څیزونه هغه په خلکو کې په معاشره کې ګوره چې چا کې موجود وي د هغې نه ځان بچ کړو. دې سره د سړي د نفس اصلاح کېږي. نو د نفس اسلام دا درې طریقې شوي. یو دا چې سړی چاته ځان حواله کړي، چا سره د بیعت تعلق جوړ کړي، هغه ته وایي چې صاحب زما اصلاح کوه، بیا هغه سره نږدې پاتې کېږه، هلته کې ځه، هلته وخت لګو، خپل حالات هغه ته بیانو چې صاحب زما خدا حالت دی دا ټیک دی که خطا دی. او چې څومره هغه سره نو بیا د هغه ناسته ولاړه، د هغه حرکات و سکنات، د هغه خبرې اترې هغه اوره، په زړه باندې اچو، په هغې باندې عمل کو. او دریم شی چې سړی ګمراه کېږي هغه د خراب صحبت نه. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. صحابه کرام چې هغه د اسلام نه مخکې په مختلفو ګناهونو کې مبتلا وو، قتلونه، زنا، شوکې، ډاکې، وړې ماشومانې جینکۍ خپلې بچی په ځمکه باندې ژوندی ننیستل او خخول. قرآن کریم کی دی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ وقت یاد کرو قیامت کا جس وقت اس بچی سے جو زندہ درگور کی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا. هغې نه به تپوس کېږي چې ته ژوندی ولې خښه شې. داسې لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحبت په وجه الله جل شانه داسې مقام ته ورسول چې د دنیا یو قوم د هغې په شان نشي کېږي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم غټه معجزه ده په 23 کالو کې، په 23 کالو غونې موده کې دومره صحابه کرام تیارېدل. زما عزتمندو هر څه آسان دي، لیکن د چا اصلاح ډېره زیاته ګرانه ده. خوی د سړو سوری دی. بعضې خلک وایي چې هر څه بدلیږي خو خوی نه بدلیږي. او اصلاح دې ته وایي چې انسان بد خویونه هغه په ښو خویونو کې بدل کړي، چې د انسان خراب خوی په ښه خوی باندې بدل شي. دا ډېره ګرانه خبره. ښه خوی ته خصلت ویلی کېږي خصایل، او بد خوی ته رذیله ویلی کېږي رذایل. دا په دې باندې بدل شي. نو دا ډېر ګران کار دی. نو عرض مې دا کولو چې ښه صحبت، ماحول صحبت، د غلطو خلکو صحبت هغه به تا خطا کړي. د غلو سره ناسته پاسته کې سړی غل جوړ شي، د نشیانو سره ناسته پاسته کې سړی نشئی جوړ شي، د بدماشانو سره ناسته پاسته کې سړی قاتل او غونډه جوړ شي، د ډاکوانو سره ناسته پاسته کې سړی ډاکو جوړ شي، د زوناتو سره ناسته پاسته کې سړی زانی جوړ شي. صحبت طالح تو را طالح کند. خراب صحبت بتا خراب کی. یو پلار د خپل بچی باره کې معلومات کوي چې زما د زوی ښه سړی دی که بد سړی. لرې تپوس وکړي چې د ناسته پاسته چا سره ده، که دی یونیورسټۍ ته استی، کالج ته استی، او هلته کې د دې چې کوم ملګري دي هغه ټول نشیان دي، نو دی دې پوه شي چې دا زوی زما نشهي دی، یا به لږ وخت کې په نشه کې مبتلا شي. هغه ټول زنات دي، دی دې پوه شي چې زما زویم په دغه بد فعل ګنده عمل کې مبتلا دی.
هغه غلی دی دیم په دې کې مبتلا دی، هغه د چا پردو جنکو سره تعلق دی دیم په هغې کې مبتلا دی. نو خراب صحبت سره سړی خراب شي. شیخ سعدی رحمه الله فرمایي ښه صحبت سره هغه صحابه کرام داسې شول چې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، چې کله دوی ته وویل شي چې داسې ایمان راړئ لکه څنګه چې دې خلکو ایمان راوړی، دې خلکو نه مراد صحابه کرام دي. دې حتی الله جل شانه او رسول چې الله پاک د هغې اتباع او د هغې تقلید او د هغې په شان جوړېدل راتلونکي خلکو ته امر کوي چې د دوی غوندې ځان جوړ کړي. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے صحابو که چېرې دغه خلک ستاسو نه علاوه چې څومره دي هغوی بمثل ما آمنتم به ستاسو غونې ایمان راړي لکه څنګه چې تاسو راوړی دی، فقد اهتدوا نو دی په سمه لار دي، او که د هغې طریقه څه بل شان نو هغې غلط دي. نو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، زما صحابه د ستورو په مثل دي چې چا پسې سړی روان شي نو سمه لار به مومي. پخوا به خلک په ستورو پسې تلو، د شپې به په دشتو کې لارې په ستورو معلومولې، ځکه چې دا ریګستان او د شپې هغې کې به لارې نه وې، په هغې کې تلل سړي نه به رخ خطا کېدو، بیا به ستوري ته کتل چې دا ستوری زما ښي لاس ته نو زما رخ سم دی، او چې دا زما ګس ته لاس دی نو زه واپس کور ته روان په هغې باندې و بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو په باره کې دا فرمایي. دا صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نیک صحبت د وجې نه د هغې د وجې نه جوړ شو، ښه صحبت او ښه ماحول. او شیخ سعدی رحمه الله فرمایي گله خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوبی به دستم، بگفتا من گلی ناچیز بودم ولكن مدت با گل نشستم، جمال هم نشی در من اثر کرد وگرنه من هما خاکم که هستم. پخوا د صابون په ځای باندې به خټه استعمالېده، چې کله صابون نو ایجاد شوی خټه به خاص قسم خټه وه، هغه به د ګلانو سره کېښوه، څو ورځې به پرته وه د ګل په پاڼو کې، هغې به د ګل نه اثر واغشتو، د هغې خوشبویي به ځان کې جذب کا، بیا به دغه خاوره او دغه خټه خلکو په بدن باندې مګله، په دې به صفایي حاصل. نو شیخ سعدي صاحب وایي ګلې خوشبویي در حمام روزه، یو ځل په حمام کې خوشبوداره خټه رسید از دست محبوبی به دستم، زما د یو محبوب او دوست د طرف نه ما لاسو ته راله، بدو گفتم که مشکی یا عبیرې، ما دې خټې ته ووایي چې ته مشکې وکړه امبرې، که از بویې د لاویزې تو مستم، چې ستا داسې زړه راښکونکي بوی زه مسکم، عجیبه بوی دی تا نه ځي. بگفتا من گلې ناچیز بودم، هغه خټې ما ته ووایي چې زه خو اسم نوم خاوره ومه، ولکن مدتې با ګل نشستم، لیکن ما یو زمانه د ګلانو سره تیره کړه، د ګلابو د ګلو سره. جمال هم نشی در من اثر کرد، د دې هم نشین هم مجلس خلکو سره ما وخت تیر کړو، هغوی په ما کې اثر وکړو، وګرنه من هما خاکم کې هستم، ګنې زه خو هماغه خټه ومه چې څه پخوا د هغوی د صحبت د وجې نه، هغوی سره د نزدېکت د وجې نه زما نه بوی روان شو، هغه خوشبویه بوی چې کوم په ګلانو کې دی هغه زما نه. دغسې انسان به خپله ګندی او چې د پاکو خلکو سره کینی دی به پاک شي، د ده نه به شر خورېږي، او چې د داسې خلکو سره کینی چې هغوی خیر د هغوی نه خورېږي، د ده نه هم یو زمانه خیر شروع شي. نو ښه صحبت دې کې ناسته پکار او د بد صحبت نه ځان ساتل پکار دي. زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي چې د بد صحبت مثال داسې دی کلکیر، لکه د لوار د بنۍ او د بټۍ. د لوار په بټۍ کې هر وخت کوله بلیږي، اوسپنه ګرمیږي، سره شي، هغې نه مختلف اشیا جوړیږي، او چې کله هغه پکې ته وایي نو هغې نه بسرې الوزي، او هغه بسرې چې په جامه باندې پروز نو جامه ټوله سوری شي، او که بسرې پرې نه وتل نو چې کوم سړی په دوکان کې ناست وي نو د کولې هغه بوی د هغه جامه ټوله بدبویداره شي، د کولې د بوی سره چې بهر لاړ شي نو د لوګي بوی ته ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بد صحبت مثال داسې دی، یا خو به تا ته نیغ په نیغه داسې نقصان درکړي لکه څنګه چې د هغه جامې سوری کړي، او یا که هیڅ هم نه نو کم از کم تا نه به بوی ځي، بدبویي به دنه ځي، د غلو د نشیانو وغیره وغیره. او د ښه صحبت مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې دی لکه عطار په دکان کې ناست دی، عطر فروش دی، عطر خرڅوي،
نو یا خو به ته د هغه نه عطر والی یا به ته هغه لغونې په بدن باندې ولګوي یو بوړه به درکړي. پخوا به خلکو د مالوشو بوړه به عطار ورکړه په دې غوږ کې به یې کېغوه، او یا به بیا کم از کم د هغه په دکان کې چې ته نیمه ګنټه ناستې نو مختلفې خوشبویانې په هغه دکان کې دي، هغه به ستا جامو سره ولګي چې بهر روځي نو څه وخته پورې به تا نه د هغې بوی ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه صحبت کې ناستې کوي. به هر حال د صحبت انتخاب دا خو آسان دی، بد صحبت نه ځان ساته. دا یاد ساتئ د خاموشۍ نه د بد صحبت نه خاموشي ښه ده، ځان ته ناست او د ځان ته ناستې یوازې والي نه ښه صحبت ښه دی. کله کله سړی یوازې ناستې نو هم سره شیطان ملګری شي، او چې بیا شیاطینو سره ناستې ښکاره انساني شکل کې خو خود په ګناهونو کې مبتلا شي. او نن سبا دا موبایل دا انتهایی ګنده صحبت دی مجلس دی. د دنیا چې څومره ګن مجالس دي صحبتونه دي هغه ټول په دې لغونې سیس کې ټول راغونډ دي. د دنیا د ګوټ ګنده مجالس، سړی بے حیا بربنډې ښځې ګوري هغه هم په دې کې شته، ګډا پکې ګوري هغه هم په دې کې شته، سندرې پکې ګوري هغه هم په دې کې شته، غلې پکې ګوري هغه هم په دې کې شته، جمعات وشتل پکې ګوري هغه هم په دې کې شته، د چا پوجا پاټ کول پکې ګوري هغه هم د دې ګیمونو کې شته. څومره ګیمونه داسې دي تاسو نه دا خبره پټه نه ده، ما ته خو دومره نه معلوم چې په هغې گیم کې بعضې نوجوانانو بعضې جنکو خودکشي وکړه. د حرم شریف سره مخامخ ما ته یو کس ووی چې زه تېرېدم او داسې مخامخ خانه کعبه و، دلته کې کس ناست دی او پبجي گیم کوي. پبجي حرم شریف سره مخامخ د دومره ګنده شی دی چې څومره مجالسو ته ستا رسایي هغه ګرانه وه. د هلکانو د جنکو هغه په یو حیادار او معزز خاندان کې هغه ټول ګنده مجالس راننوتل او د خلکو د کورونو حیا یې لاړه. الله جل شانو زمونږ حیا او پرده وساتي. دا ټول د دې شیطاني سیز د وجه د دې سد باب وکړي. خپل ماشومان خپل بچي خپل هلکان جنکۍ د دې ګنده سیز نه منع کوي، دې نه وساتي. الله جل شانو دې موږ ته په ښو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا